اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان آیات کې دوه معنی وکړي چې تتلو یا د تلاوت او د کذب نه ده بیانول روان شو د یهودیان ما تتلو الشیاطین په غدرو پسې چې ویلو به شیطانانو علی ملک سلیمان د سلیمان السلام د بادشاہی په مقابله کې یعنی سلیمان علیہ السلام سحر او جادو پسې تللی دی یا دویمه معنا تتلو په معنا د اتباع او روان شو ما هغه سحر او جادو پسې تتلو الشیاطینو چې تابعداري کوله شیطانانو د هغې سحر او جادو علی ملک سلیمان په زمانه د بادشاهي د سلیمان علیه السلام کې سلیمان علیه السلام بادشاه شیطانانو به سحر او جادو کتابونه لیکل او خلکو ته به یې ښودو سلیمان علیه السلام ته هغه کتابونه ونیول قبضه یې کړه نو شیطانان چې په کوم جادو پسې تله نو دیم اقه کتابونو پسې څه کړه روان شو کوم کتابونه چې شیطانانو سلیمان علیه السلام اخیستي وو نو دیم اقه کتابونو پسې روان شو وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وما كفر سليمان کی اوس په دې جمله کې الله رد کوي په دې يهودو ځکه يهوديانو د سليمان عليه السلام نبوت نه منو او ویل به چې سلیمان علیه السلام ساحر او جادوګر و الله په هغې باندې رد کوي وما کفر سلیمان کفر نو کړی سلیمان علیه السلام دلته کفر نه مراد سحر دی ولكن الشیاطین کفروا شیطانانو کفر کړی و سحر په خپل مزده کو او نورو ته دا سحر او جادو خودلو پاغي پوجک هغه کافر شي ځکه دا سحر په دینیت خپل مزده کو بل ته خودو چې خلق د حق نه واړي د الله د عبادت نه او د بندگانو مخلوق ته داغي په وجه باندې را وغواړي به تعبیر د سحر نه په کوپر باندې وکړو وما کفر سلیمان په دې کې اظهار د پاکۍ د سلیمان علیه السلام چې سلیمان علیه السلام نه شرک کړی دی نه مرتد شوی دی او نه چېرته جادو کړی دی کم کسان چې سلیمان علیه السلام ته نسبت کوي چې دا جادوګر و په آخر کې عبادت د بتانو شروع کړی او بتخانې جوړې کړې وې نو دا ټول اصل د دروغو نسبت دی سلیمان علیه السلام ته دویم تعبیر کې فایده دا ده چې په دې تعبیر کې اشاره وکړه چې کم قسم جادو چې دا یهودیان کوي او پسې روان دي دا قسم جادو یو نوع د انواع د کفر نه سلیمان علیه السلام کفر نه دی کړی شیطانانو دا کار کړی دا نفي ځکه وکړه چې دی یهودیانو به کلم نبی صلی الله علیه وسلم د سلیمان علیه السلام ذکر کو نو دی وشور کو او ویل وی انظروا الى محمد يخلط الحق بالباطل
د نبی صلی الله علیه وسلم ته وګوري حق د باطل سره ګړي سليمان علیه السلام د انبیاء سره ذکر کوي وانما كان ساحرا يركب الريح یقو ساحر او په هوا باندې روانو هغه که څوک د اعتراض وکي الله د سليمان علیه السلام نه نبی د کفر وکړه وما کفر سليمان حال دا دی چې چا خو سليمان علیه السلام ته نسبت د کفر خو نه وکړه نو ولې د هغه نه نفي د کفر وکړه وما کفر سليمان جواب شو چې ګوره دی یهودیانو بنسبت کو د دې سحر سليمان علیه السلام ته او ویل به چې سليمان علیه السلام دا سحر کړی دی جادو کړی د دې په وجه انسانان او پیران تابع کړي هوای تابع کړي نو الله پر رد کو وما کفر چې نه دا جادو خو کفر دی سليمان علیه السلام خو کفر نه دی کړی نو جادو د کم ځای نه وکړو ولكن الشياطين كفروا جادو شیطانانو کو سليمان علیه السلام ته من کړی دي او دا غینه هغه کتابونه قبضه کړي د دې لپاره چې خلکو کې خوارن کې او څوک په عمل اونکي يعلمون الناس السحر يعلمونك ضمیر راجع ده یا د شیطانانو ته يعلمون الناس السحر دي شیطانانو خلقو ته جادو خودلو او دا غي په وجه باندې خپل به هم کوپر کو او نور خلق به هم کافر کول دویم دا دی چې نه دام يعلمون الناس متعلق ده دق واتبعوا سرا مراتنا اغه يهوديان دي چې کوم د رسول الله صم په زمانه کې او د شیطانانو خبره په دقه ځای ختم شو ما کفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلموننا دا جمله دا متعلق ده مخ کسرا سمانا يعلمون الناس السحر او دی یهودیانو به نور خلقو تم جادو خودلو دو کارې کړي چې یو خو خپلم په جادو پسې روان شوی او د هغې تابعداري اختیار کړي او بیا د هغې سره سره خلقو ته تعلیم د سحر ورکو يعلمون الناس نور تم خودو جادو خپلم کو او نور تم خودلو زوال مزلو ها په دې جمله کې به مقصد دا دی چې دی په خپلم په دې ګناه کې مبتلا دي او نور خلق هم په دې کې مبتلا کول بدلتا الله جادو نسبت سليمان تو واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان چې دا يهوديان په هغه جادو پسې لاړ چې د سليمان عليه السلام په زمانہ کې شیطانانو کو نو دا سليمان عليه السلام ته اضافت ولې وکړو سره دینه چې د سليمان عليه السلام نه مخکم جادوګر تیر شوی موسی عليه السلام په زمانہ کې جادوګرو وجه دا ده چې د سليمان عليه السلام د زمانه نه مخکې چې څونه جادوګر تیر شوی دا هغه جادو مدون نو په کتابونو کې لیکل شوی نو او کتابونه نو
او د سليمان عليه السلام په زمانه کې ساحرانو خپل کتابونو کې خپل سحر مدون کړي ولیکلو او سليمان عليه السلام ته کتابونه قبضه کړي نو ځکه ویل چې دا موجوده يهوده هغه جادو چې د سليمان عليه السلام په زمانه کې په هغه پسې لاړو به یو بل تر نقل شيو دوی موجود اضافت دا ده چې سليمان عليه السلام له الله پراخ بادشاہي ورکړو انسانان او پیران ول تابع کړو نو شیطانانو د خلکو په زړه کې واچول چې سليمان عليه السلام چې دا دونه قوي بادشاہي او مضبوط بادشاہي کوله د سحر او د جادو په واسطه کوله د وجه نسبت على ملك سليمان ته وکړلو هاي يعلمونك الدعاء احتمال شو کنه یا دې نږدې سي ولګوا شیطانانو کو پرم کو خلکو ته جادوم خودو او یا دا صفت کده وتبعو د پاره دی مولیانو يهوديانو چې کله د الله کتاب شاته غرزو نو خپلم په جادو پسې روان شو او نور تم جادو تعلیم شروع کو يعلمون الناس سحرا خودل خلق تجادو وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت دیکھم جواب دے داغی د شبهه کله چې سحر تکو پرو ویلو وما كفر سليمان کې یو سحر کو پر ده سليمان عليه السلام کو پر نه ده کړه نو يهوديان اعتراض او تنقید شروع کو په نبی صلی الله علیه وسلم چې ګوره تا جادو ته څنګه کو پر ویلو حال دا ده چې جادو خو الله نازل کړی ده او دا غي د تعلیم د پاره دوه ملائک را لګیلو په بابل هاروت ماروت کې لہذا یو جایز عمل ته تکو پروي نو ته د الله نبی نه که چا چې حلال تکو پروي لا خپل کافری نو ته د الله نبی نه دلته الله د دې شبهه جواب کوي وما انزل على ملكين ببابل هاروت وماروت ابي دي آیات کې علما او مفسرین مختلف توجیهات کړي چې دا توجیهات د وجنه هغه صحیح معنا د آیات په انسان باندې به ګډ وډ شي چې را دي روغه معنا صحیح معنا کومه ده موږ تاسو ان شاء الله روغه معنا کوو زين ته په اسانه پریوزي اول دا چې وما انزل کذا ما والا دا ما موصوله ده په معنا د الذي او په دې نږدې باندې عطب کا دا و په نږدې يعلمون الناس السحر وما انزل په دې نږدې عطب کا روان شو دیو په جادو پسې څنګه يعلمون الناس السحر دی يهوديانو بخلقو تعلیم د جادو ورکو عام جادو ابي متخودو او خاص جادو به متخودو وما انزل على الملكين عوام تبع خودو هغه جادو چې په دوه ملائکه نازل شوه په بابل هاروت ماروت کې وما به موصوله شي عتب شي پچا په دې يعلمون الناس السحر غيلان دي وش يعلمون الناس السحر والذي انزل على الملكين او هغه خاص قسم جادو اول کې مقصد دا چې عام جادو متخودو او دې جمله کې بداشي چې خاص قسم جادو هغه به متخودو دویم دا ده چې دا ما موصوله کا په معنا د الذي
خو هغه تتلو باندې عطب کا تتلو نو بیا به معنا دا شي چې دا یهودیان دو قسمه جادو پسې تللي وو یو خو اتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان هغه جادو پسې لاړ چې د سلیمان علیه السلام په زمانه کې شیطانانو هغه جادو کو او عمل یې پې کو او یا خلکو ته به خودو او دویمه وما انزل او روان شو په هغه جادو پسې انزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت چې عراق کې الله ملائک نازل کړیو او خلکو ته به خودو هغې پسې روان شو دا چې کله ما موصوله والی نو دا به یا عطب چا شي په ما تتلو باندې به شي نو بدي به بیا د چا شي واتبعوا والا چې دې دوه قسمه جادو کو یو د سلیمان علیه السلام زمانې ته چې کوم نسبت کېدو او بل هغه جادو چې نسبت به چاته کېدو عراق ته چې دلته په بابل کې ملائک راغلي دا قسم جادوي خلکو ته ښودلو او یا په نږدې عطب کا عام قسم تعلیم د جادوي ورکو عام قسم او خاص قسم تعلیم جادوي ورکو چې کوم د بابل هاروت ماروت باندې نازل دی هم بیا د موصول معنا چې وکړو نو هغه بیا وروستو راځي که نه چې ما انزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت نو بیا اعتراض راځي د هغې جواب کو انشاءالله بل احتمال پکې دا دی چې دا ما حرف نفي ده او دا جمله اصل کې عطب ده په هغه مخکې جملې منفي وما کفر سلیمان باندې معنا به دی وما کفر سلیمانو سلیمان علیہ السلام جادو نه دی کړی شیطانانو جادو کو او تاسو وی چې جادو په ملائکو نازل دی وما انزل على الملكين سره جادو الله په ملائکو نه دی نازل کړی دا خو ملائکو دا کار نه دی کړی یعنی هغه د تعلیم د سحر د پاره راغلی به بعت پچاشي وما كفر سليمان بشي ما کله والو نافيه وليهوديان ویلو ان الله انزل جبريل وميكائيل بالسحر وی الله جبريل او میکائیل د تعلیم د سحر د پاره نازل کړو نو څنګه ته د نسبت د کوپر کې هغه امام قرطبي وایي وې دې عبارت کی اصل کی تقدیم او تاخير ده عبارت اصل کې ده ده وما كفر سليمان او وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر عبارت وې ده ببابل هاروت وماروت نو معنی دا وما كفر سليمان سليمان علیہ السلام کو پر جادو نو کړه وما انزل على الملكين او نو نازل کړه شوی على الملكين دو ملائک د پاره د تعلیم د جادو اے یهود تاسو دروغ وایي چې الله جبريل او میکائیل سره لګلو د تعلیم د سحر او د جادو لپاره لګلو نه ولكن الشياطين كفروا ببابل هاروت وماروت عثمانات ورزي آسان معنا شو کنه لیکن شیطانانو کو پر کړو په کم ځای کې يعلم ولكن الشياطين كفروا
شیطانانو کفر کړو يعلمون الناس السحر ببابل چې دې شیطانانو خلقو ته جادو خودلو ببابل په بابل کې هاروت و ماروت چې دا شیطانان څوک یو هاروت او بل ماروت د یو نوم هاروت د بل ماروت دیورا لګېدلی وو هاروت او ماروت بدل د چا نه شو شیاطینو نه دا د هغې نومونه شو او وما يعلمان من احد اوس به معنا کوو په نفي او دې شیطانانو هاروت او ماروت به تعلیم نه ورکو من احد اجاتا کله به هم چې چاته جادو خودو حتى يقولا تر دې چې دواړو به ورته وویله انما نحن فتنة یقینا من امتحاني هذا قول الذي تاکید په غرض باندې وو چې مړم پرې د څه پکې ازمنګ علم اس امتحان دی فتنه د ځان په مک کړه کله کله ته چاته ویل کده تعلیم استا علم منطق یا بل شي نه ما ته ته مړ ورکه کا اس فتنه د ځان په فتنه کې مبتلا کوا او ته فتنه په دین نیت نه وي چې رښتیا فتنه ده څه غرض د پاره تیزی د پاره یا دویمه معنا انما نحن فتنة من تجربه کړی شوي من باندې قسم خلق تجربه کړي په دې سحر کې اعلی درجه ته رسیدلي خلق راغلي دي په موږ باندې قسم کارونه کړي دي کنه کدي وخت دا عاملان او دا ساحران وای کنه پلانکه مشهور بنگالی او فلان او قسم خلق راغلي دي او کارونه شوي دي افلا تکفر تکفر مکا زمنګ په قابلیت زمنګ په کمال اجداب خلق تویل فیتعلمون نست خلق بتراوله کېده هغه قسم جادو به تی ازدکو چې هغه سختو فیتعلمون منهما نو ازدکو بدیو دی هاروت ماروت نه ما هغه قسم يفرقون به بين المرء وزوجه چې جدایي به راوستله په مابین د سړي او د ښځه کې هغه امام قرطبي وایي ودا تفسیر راجح دی چې موږ ما نافیه والو او په دې کې به نفي د دې چې رسنه دی شوی جادو الله نه نازل کړي او نور اقوال ته التفات نه کوو او وجه دا ده کمن ما موصوله والو نو بیا خو به دا سحر منزل من الله شي الله تعالی د طرف نه به نازل شي نو څنګه چې انبیاء الله د تعلیم د سحر د پاره نه را لېږي دغه سي الله ملائکم د تعلیم د سحر د پاره نه را لېږي ځکه دا باطل عمل دی دا غیر خودلو د پاره به ولې ملائک راولېږي نو کوم ما موصوله والو بیا به څه شي بیا خو معنا دا شي چې الله تعالی ملائک تعلیم د سحر د پاره را لېږي دویم تعلیم د سحر خو کفر دی خپل دی جمله کې ویل ولکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر بیا خو به نسبت د کفر ملائکه تراشي او ملائکه د کفر نه منزه دي بل د سحر نسبت اکثر کافرانو سرکشو ته کی نو کمنګ ما موصوله واخلو نو به خو معنی دا شو چې دې سحر نسبت الله تراغه چې دې تعلیم د پاره الله ملائک را لېږي چې دې وشینه الله منع کوي
او هغه ته کفر وای نو څنګه به تعلیم کوي خلکو ته نو دیو جنا ما په کومه معنا سوالو نافیه سره ان شاء الله نافیه معنا باندې پوه شوي ها کله چې ما موصوله والو ما نافیه معنا باندې خو ورسېده ان شاء الله چې دا به عطب پچاشي هغه وما كفر سليمان وما انزل الملكين ولكن الشياطين كفروا ببابل هاروت وماروت بارت کی تقدیم و تاخیر شو اولنی قول چې واخلو چې ډیرو مفسرینو ما موصوله غسته نو هم معنا صحیح کیږي سمانا کې خلل او نقصان ناراضي نو به معنا دی چې وما انزل او دی روان شو سبق يعلمون الناس السحر وما انزل اے په دې نږدې عتب کا کنه دی يهوديانو به کم تعلیم ورکو دی شیطانانو به تعلیم ورکو یا دی يهوديانو به تعلیم ورکو د عام سحر او د وما انزل هغه خاص قسم سحر چې په بابل کې الله ملائک نازل کړي هغه تعلیم ورکو او یا يهوديانو اتباع وکړه د اق جادو او سحر چې د سليمان عليه السلام په زمانہ کې شیطانانو بکاو لیکلو به خلکو ته به خودلو هغه پسې روان شو او دویم په هغه جادو پسې روان شو چې په عراق کې الله ملائک را نازل کړي وو به معنا دا کو وما انزل او روان شو یا تعلیم ورکو د خلکو ته د عام سحر او د هغه سحر چې نازل کړي شوی وو على الملكين په دوه ملائکو ببابل په بابل کې هاروت او ماروت چې هاروت او ماروت ته دا بدل والا د ملکین نه چې دا ملائک سو کو یو هاروت بل ماروت او ما يعلم الک شراب ستوي شراب دیته وي دا د انګورو نه جوړیږي په دې طریقه جوړیږي دا طریقه چې تا د شراب جوړېدو او خودله نو دا خو دې په دینیت ته خودله چې دا شراب دي ځانته اوساته دا مقصد نه دی چې وې ک جوړې ک نو ملائکه هم چې دا تعلیم ورکو د دې د وجنه به ورکو چې فرق راشي په مابین د چا کې د سحر او د معجزې کې وردا ساحر ده دا کارونه څوک کوي او دا عمل والا نبی ده دا پلاس چې دا ناشنا کار صادر شي دا به معجزه دا تعلیم په دغه نیت کو اوس ومغه اعتراض چې کوم اولنی قول والا کړو هغه که په مای موصوله باندې والو نو بیا خو به صبر راشي دا خو به منزل من الله شي ملائک به راولېږلی شي او سحر به د الله تعالی طرف نه منزل شي د هغې جواب دا دی چې ګوره دا ملائک الله چې رالیږلي په دې نیت یې نه و رالیږلي چې خلکو ته ترغیب ورکو چې تاسو جادو کوي بلکې په دې نیت یې رالیږلي چې ځان ته وساتئ عربت الشر لا للشر لكن لتوقيه وای ما شر د دې لپاره معلوم کو ځان ته وساتم د دې لپاره نه چې زه څوک ما شر وکم دلتم دا ملائک چې الله را لېږلي دي نو په دین یې را لېږلي چې خلک یې ساتل د سحر نه ځکه دغه زمانه کې د جادو ډېره تیزه چرچا وه په دې بابل کې
تر دې چې په خلکو باندې التباس راغلی و په مابین د ساحر او د نبي کې پیژندلی نه شو. الله دا دوه ملائک نازل کړه په شکل د انسانانو او خلکو ته څه وکړه؟ فرق یې وښودو د سحر او د جادو. کما ته مخکې ویله که نه، لکه عالم چاته ویله که سود ناروا دی، سود په دې طریقه کېږي. څوک به درسې نه وایي چې عالم موږ ته ویل چې سود داسې کوئ. شراب ناروا دی، زنا ناروا ده، بیا د زنا طریقه ښیي چې زنا دې ته وایي، شراب څښل دې ته وایي، قتل دې ته وایي. نو دې مطلب دا نه دی چې تا ته څوک و د هغې جواز یې درته ویلو، نه دا طریقې وښودله د ځان ساتلو. دقسې دا ملایک هم رالېږلي وو الله په دقه نیت باندې. نو دا اعتراض چې بیا به نسبت راشي الله ته، نو دا د فرق و. وما انزل الملکین د دې دپاره الله رالېږلي وو چې خلکو ته وروښیي چې ګوره دا جادو دی، حرام کار دی، ځان ته ساتئ. ملکین عام قرت کې ملکین دی، زموږ ستاسو قرت کې ملکین دی، بعضې قرتون کې ملکین دی، بیا به دوه کسان شي، خو زموږ ستاسو ملکین دی، بس مراد ترې نه ملایک دي. او جمهور علما وایي کم کسان چې ما موصوله وایي که نه، نو هغې دلته ملکین په حقیقي معنا وایي. الله دا دوه ملائک وما انزل على الملکین، دا اول قول مطابق نو رالېږلي، دویم قول مطابق حقیقي ملائک رالېږلي. او رالېږلي که والې، او په دې رالېږلو کې یو فایده دا وه چې په دغه زمانه کې سحر ډېر و، تر دې چې ډېرو ساحرانو دعوه د نبوت کړې وه چې موږ انبیا یو، او خلکو ته به دعوت او تحدي ورکوله چې راشي زموږ پر انکار وکړي. الله دا دوه ملائک راولېږل چې خلکو ته د دې جادو ابواب او انواع ته ورښیي چې ګوره دا هم جادو دی، دا هم جادو دی، دا هم جادو دی، په دې دوکه نه شئ. او څوک هم بونځي چې دعوه کوي د نبوت او تاسو وایئ چې دا نبي دی، د دې غرض دپاره الله رالېږلي. لکه دې وخت کې اوس دا سرکاران دي که نه، سرکار پوه شوې، ګدا سرکار او اون سرکار او فلان سرکار، نو اکثر هم دا شپ شپ او چل چل کوي چې شوبه بازی نه کوي. د عوامو ګمان پیدا راشي چې بس دا کرامت والا دی او دا رسېدلی دی، پیسې موله ورکوي، مالونه موله ورکوي. تصویرونه خپل ایستلي دا شپ شپ سرکار والا چې کوم دی که نه، دا دجال خلک اریان چې چېرې دجال پسې به څنګه ځي، دا بعضې شي نه چې وګوري په خپله به دې ذهن ته پرېوځي چې دا به پسې داسې ځي. دا بعضې لیډران وګورې، دا بعضې دقسې سرکاران وګورې، نو د هغې تصویرونه یې هلته ایښي خلک باندې خرڅوي په 2000 او په 3000 او په 15000 یو تصویر چې دا ځان څه کور ته ویسه تبرک دی پکې، او د خپل لیډر تصویر دې راواله دې باندې ولګوه، دېسې ولګوه او خلکو ته وړاندې کوه. دا بېوقوف دي که نه، لیډر لا څه شی دی، تصویر به یې څه شي، او دا په تصویر کې به برکت د کوم ځای نه وي. نو د دې تعلیم دپاره یې څه کړي وو، رالېږلي چې دا کسان هم دوکه نه کړي. لکه دې وخت کې ته اوس عوامو ته شعبه بازی نه کوي چې ګوره دا شعبه بازي ده، چینچونه راایستل د سترګو نه، سپېکمون او دغه شان د خېټې نه او د خولې نه میخونه راایستل، داسې شعبه بازي ده، د حقیقت نه لري. ته خلکو ته ورښیې د دې لپاره چې داسې دوکهمارو ته څه شي معلوم شي. او په دې عمل کې خو ته مجرم خو نه یې که نه، خو هغې ته وایې چې دا شعبه بازي ده، داسې چل ول دی، حقیقت دا نشته.
دا وګوره دا د لاس څه پیدا یا چا باندې جادو کول دي ډېر کسان د سیدي ځان کې چړې منډي د سر کې ورکی و د سترګه کې ورکی و د سینه کې ورکی بارې تیو باسي دا نوع د سحر یو قسم جادوی پتای کوي د هغې د وجې نه ستا نظر کې بیا څه راشي فرق پر راشي يعلمون الناس السحر نو دا الله د دې دپاره رالیږلي حقیقتا دویمه چې ګوره دا ورته وروښیي چې معجزه څه ته وایي د هغې ماهیت څه دی او سحر څه ته وایي د هغې ماهیت څه دی ځکه په هغه وخت کې خلکو د سحر ماهیت نه پېژندو نو ځکه د ساحرانو پسې تله و هغې ته انبیا ویلو نو دا ملائک الله را اولېږل د پاره د تعلیم چې ګوره دا سحر دی دا معجزه نه ده دا کرامت نه دی په دې دوکه کېږئ ما دا پیران دي تاسو دوکه نه کي ستاسو دا مشران دي تاسو دوکه نه کي درېیمه غرض په دې رالیږلو کې حقیقتا د ملایکو دا و چې د خلکو په منځ کې تفریقه راولي چې ګوره دا سحرونه دي دا جادو دی او دا تفریقه راوستل د جادو په ذریعه باندې د الله دوستانو په منځ کې دا حرام دا جایز نه دي د ښځې او د خاوند په منځ کې تفریقه راوستل د دوستانو په منځ کې تفریقه راوستل په دې جادو باندې جایز نه دي نو د دې اغراضو دپاره الله حقیقتا دا ملایک رالیږلي وو او څلورمه وجه وایي دا هم وه چې کېدی شي د شیطانانو څه خاص قسم سحر و چې عام انسانان په وس کې دقسې سحر کول نه و د هغوی په وس کې دا نه و چې داسې قسم سحر انسانانو کړی وی چې معلومیږي نو الله دا ملائک راولېږل دې انسانانو ته وروښودله چې ګوره دا یو قسم سحر دی جادو دی شیطانان یې کوي ستاسو په وس کې نه دی خو شیطانان یې کولی شي په دې باندې چېرته تاسو دوکه نه شئ بیا دا واقعه وایي په زمانه د ادریس علیه السلام کې شوې ادریس علیه السلام په زمانه کې الله دا ملائک رالیږلي وو ځکه دقه زمانه کې جادو څه ډېر په عروج باندې وو ساحران په کثرت باندې وو په عروج باندې وو نو ما موصوله په خپله معنا صحیح شوه که نه او وما انزل او روان شو په هغه جادو پسې چې نازل شوي په دوه ملایکو هم به بابل متعلق دی د انزله پورې چې دا دوه ملائک الله کوم ځای کې نازل کړي په بابل کې بابل ښار دی دلته د بابل کې ځکه دا دوه ملائک راولېږل چې كانت اکثر البلاد عملا بالسحر په دې ځای کې سحر ډېر تیز و لکه عام بنګال مشهور دی که نه زموږ ستاسو په دې وخت کې کومه علاقه مشهوره ده په سحر باندې په بنګال او دې وخت کې افریقا سحر باندې ډېره مشهوره ده سحر خپل کرتبونه کوي په دې سترګو باندې موږ تاسو وینو لاندې شینه کېږي او د پاسه بدایي کې ګړی کتکۍ پورتکۍ ګړی قسمه قسم سحرونه کوي په میدان کې ګوري چې لاندې وګوري چې نه دا سحري اوس خو عام مجلسونو ته که څوک نشي تللی خو هغه خلک نشر کوي که نه خپله ګوري چې او دا دلته ناست دی نو دغه ځای کې سحر ډېر تیز و اوس افریقا کې ډېر تیز دی خاص کر یهودیان دیو د سحر په ذریعه باندې ډېر کار کوي او ایرانیان هم دیو ته کار ویلی دی دویمه وجه دا ده چې د دې بابل ساحرانو عام خلک یې د ځان تابع کړي د سحر په ذریعه باندې
تر دې چې هغه عبادت د بوتانو کې اچولی وو، پای کې اچولی وو، ستورو په عبادت کې اچولی وو، یو غټ فساد او نقصان پیدا کړی. لکه دې وخت کې دا بعضې پیران چې کوم دي که نه، هغه خپل کس په وجد کې راولي چې داسې لاس ورله ورکړي او داسې وخوځوي، نو هغه په ترپاري باندې شروع شي، ګډېږي او منډې مو یې غورځېږي مو. دا څه د ذکر وجد نه دی. ذکر وجد وی موږ تاسو هم قرآن ته ناست نه دا ذکر نه دی. صحابه غو به نه کېناسته، رسول الله ته به نه کېناسته. کوم یو صحابي باندې دا حالت راغله، خو دا حدیث یو قسم سحري هغه پې وکړي. دې وجې نه تا آیات کرسي ویوه او هغه اذکار ووایه، لا اله الا الله وحده لا شریک له، او دله ورشه دا دې مړه سار نه تر مازدیګره پورې تا ته توجه کړي، تا دې په ګډا راولي. ځکه تا ځان سره کړی دې ځان نه د حفاظت تاوی کړې ده. خو دقسې عوام خلک شیطانان په او سحر په هغې باندې ډېر اثر کوي. ګیره خریلی بدعمله ماشوم هغه راولي به ترپاري باندې شروع کړي، تاویږي چورلندی نه کوي، او څه ته بیا راولي خپل کار طرف ته راولي. اکثر ګوره دا جادویي، دا پیران چې کوم دا ترتیب کوي که نه، دا د جادو نه خالی نه دي. کنی ته اذکار وکړه ورشه دا د تا په وجد باندې راولي، یا د هغه حالت دې په تا باندې اثر وکړي. دوی هم دقسې کول، د دې په وجه به خلک څه کړي وو، عباداتو نه به اړولي وو. الله ځکه ملائک راولېږل. هاروت ماروت صحیح دا ده چې دا بدل د ملکین نه واله، ظاهر هم دا ده هاروت ماروت، او یا بیان د ملکین د پاره شو چې د هغې نوم څه دی، هاروت او ماروت نومې دی. وما يعلمان من احد او نبا خودو دی دو ملائکو دا جادو چې کله د الله تعالی طرف نه رال کنه، دا اوس کومه معنا مونږ کوو. مخکې چې نفي وکړه د چا سم لګوله، شیطانانو سره. دلته اوس د ملائکو سره ده. دا ملائک چې الله حقیقتا نازل کړي وو هاروت بابل کې، یو نوم هاروت بل نوم ماروت، نو دیو به نه ښودلو من احد اچاته دا جادو. اول به ورته نصیحت وکړو چې ګوره دا جادو غلط استعمال نه کې، چې په دې باندې ته عمل وکړې، بلکې صرف په دې نه ته زده کړه چې فرق راولي په مابین د سحر او د معجزې کې. نو وما يعلمان نبا خودلو دی ملائکو یو تن تا سحر حتی یقولا تر دې چې دواړو به تویل په نصیحت انما نحن فتنه، یقینا من امتحانی. وردا کم قسم جادو چې تا ته موږ درخیو، نو په دې کې ګوره ابتلا او اختبار دی چې د موتی او د عاصي په منځ کې فرق راشي. که په سحر دی عمل وکړو ګمراه بچي، حق نه به واوړي، او که عمل به نه کوو صرف د دې دپاره دی معلوم کو چې دا ماهیت د سحر دی، چې فرق د معجزې او د سحر په منځ کې وکړي بیا خیر دی. نو پام کوه عمل پې اونه کې. فلا تکفر، نو تو کفر مه کوه په جادو باندې په عمل کولو. دلته نصیحت به ورته وکړو چې موږ الله را لېږلي صرف د تعلیم د فرق په مابین د سحر او د معجزې کې، او د دې تعلیم نه تاسو څه ونه کوئ، دا عمل او زده نه کوي چې ګوره په دې جادو باندې بیا عمل وکړي، ځکه په هغې باندې به کافر شي.
وما يعلمان سیدار زمیر راجع دې مدقه هاروت او ماروت ته چې دا دوه ملائک دي چې کله ما موصوله والو فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اوس دې آیات او جمله کې الله وایي چې ګوره دې کسان به رالګېدل هغه قسم تعلیم د سحر هغه نوع به یې زده کول او عمل به یې پې کو هېڅ فایده پکې نه وه په غیر د ضرر نه. فیتعلمون نو ازده کو به د خلکو منهما د دې دوه ملایکو نه ما یفرقون به بین المرء وزوجه هغه شی چې فرق به راوستلو به د دې جادو په وجه بین المرء والزوجه د ښځې او د خاوند په منځ کې ښځې او د خاوند په منځ کې به نفرت پیدا کو. بیا دلته تفریق یو معنا دا ده چې ګوره خبو ته پته وه چې سحر کفر دی نو چې کفر به سحر به ازده کو نو په دې به کافر شو نو چې سړی کافر شي ښځه به مسلمانه پاتې شوه نو ایسته به نکاح د دوی په منځ کې ماته شوه. دا هغه تفریقه ده او حدیث کې هم دا راځي مشکات کې حدیث ته سار کې شیطان خپل تخت دریاب د پاسه واچي الله شیطان له ظاهري دا تسلط ورکړی او دا هغه ځای نه خپلې لښکرې لیږي کسان راځي خپل کارګزاریانو ته بیانوي څوک وایي ما دا وکړه څوک وایي ما دا وکړه هغه ته وایي دا څه نه دي کړي یو تن ورته راشي ورته ووایي چې د ښځې او د خاوند په منځ کې مې جنګ واچو تر دې چې یو بلې ته طلاق ورکو دا ځان ته رانږدې کړي وایي ته زما ښه بچې هلته معنا دا ده چې مرتد مې کو د اسلام نه مې واړو که نه هغې ته خوشحالئ. دویمه معنا په ظاهر باندې ده چې فیفرقونه د ښځې او د خاوند په منځ کې نفرت پیدا کی دې ته سحر البغیض وایي. ښځې باندې داسې اثر وکړي چې دا خاوند نه نفرت یې بدې پې لګېږي یا د سړي باندې داسې اثر وکړي چې دا ښځې بدې شي نفرت یې تي او محبت یې اوسه په زړه کې نه وي نو د هغې نفرت د وجې نه به ایسته ښځه او خاوند یو بل نه جدا شي که نه دې ته سحر البغیض وایي. سخته نوعه ده. بیا دلته د دې جملې مطلب دا دی چې نصیحت خو بیا ورته وکړو خو د دې نصیحت سره سره بعضې کسانو به ایسته په نصیحت عمل ونه کړو دا جادو به په کوم ځای کې استعمال کو په تفریقې کې عمل به پې وکړو جادو به شروع کو د پاره د تفریقې ښځې او خاوند په منځ کې به نفرت پیدا کو. بیا دا نوع جادو خاص الله ذکر کو یعنی نور قسمه جادو به هم دی وکړو د محبت جادو به هم کوو دغسې قسمه قسم انواعی هغه به هم کوو ضرر وغیر ذلک خو د دې نوع تخصیص یې ځکه وکړلو للتنبیه علی شدت فساده د پاره د تنبیه په شدت فساد چې دا نوع جادو ډېر فاسد او په شناعت د دې ګناه وجه دا ده دا ښځه او خاوندتوبه د دې بنا خو په مودت او رحمت باندې دی. الله قرآن کې وایي ومن آیاته الله د
قدرت د نخو یو نښه دا ده چې تاسو یې ښځې او خاوند په منځ کې څه ګرځولی دی مودة ورحمه یو بل باندې شفقت په یو بل باندې رحمت یو بل سره مینه نو دیو را ولګېدل هغې په څه باندې بدل کو هغې په بغض باندې بدل کو نو دې وجې نه دا نوع تخصیص یې وکړو دا خوشې نوعه ده اوس هم ساحران ځي خلکو په منځ کې نفرتونه پیدا کوي کورونو کې جګړې دشمنیانې پیدا کوي دا هغه نوعه ده اوس په دې پسې وروسته وایي ويتعلم إلا وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله دا جملة معترضة دا پار دفع التوكم چې ګوره دا سحرم یو سبب د اسباب عادیونه سحرم سبب د اسباب عادیونه لکه ګوره روټۍ یو سبب دی اوبه یو سبب دی کله وغواړي په روټۍ باندې موړ کی کله پکې اثر وانه چې روټۍ خوره مړېږي په نه اوبو کې کله اثر واچي تند باندې په لګو وبو ماته کی او چې الله پکې اثر نه چولې هم دقه چې وبو بس کې سکي تند باندې نه ماتيږي دوی دا الله که پکې اثر واچو په یو پونشتان ګولې باندې یا په یو معمولی ګولې باندې الله روح کی او که الله پکې اثر نه چولې خوري به قسمه قسم ګولې به خوري اثر به پکې الله نه چولې وګوره هغه اسباب عادیه دي محتاج دي د الله اثر ته دقه سي جادوم یو سبب د اسباب عادیونه فی ذاته پاغي کې اثر نشتا ترڅو پکې الله اثر نه اچولې نو دا جمله رستو راوړه وما كن بالضارين به من احد د پاره تسلی اے مؤمنانو مې ریږي یعنی دی بتا سره د جادو په ذریعہ ضرر درکې چې نه الله پکې اثر نه اچولې په جادو باندې څوک چاته ضرر نشي ورکوله سبب عادي ده دا جمله معترضه شو د پاره دفع التوکم چې یعنی سحر مضر بذاته ده خامخا به سره ضرري چې کله ساحر کی نه چې الله نه غوښتلی دا سحر اثر نشي کوله دا بعضی کسان چې کوم دي خطا په دي ځکې دي دا جماعت المسلمین والا دي یا عثمانین دي هغه اکثر دي مولیانو ته او دي الیس علماء ته کافر او اکثر وي ورته جادو مؤثر مني هلکه چا جادو مؤثر ویلې جادوی سبب ویلې مؤثر څوک مني الله مني لکه ګوله دا ګولۍ اشتل ته مؤثر غنې کنه غنې سړی په مړ کېږي کنه اوس موږ عقیده دا ده چې الله او غواړي په مړ کوي چې الله په نه غواړي سړی به زیب زیب اولګي مړ کېږي نه اثر پکې نشته او یو ګولۍ په معمولی ځبانه اولګي سړی به پاسات په مړ شي نو مؤثر څوک غنو وس که څوک وایي چې الله تا دی ګولۍ ته نسبت کو د ضرر ته کافر شنو خو تم کافر به خدا ډوړم ته ول استعماله مؤثر غني کني غني خو ته پکې مؤثر الله وي دغه جادو منګ یو سبب د اسباب نوایو ساحر را اولګي خپل پټ کرتبونه اسباب وکي او اصل کې دا ساحر دا پیران خوشته کنه دا پیران ځان لسکی تابع کی او اق پیران ده دا ساحر داغي تقرب کوي داغي پونم نظرونه کوي هغه په دې باندې کار کوي قران کې دی ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلتنا قران کې راځي کنه استمتع بعضنا ببعض یو بل لم سکړه ده پیدا غستلی څه کارونه موږ دی ولکړي او څه کارونه دی په موږ باندې کړی دي نو څوک چې پیران نه مانی بیا را لګیږي د دې شو نه به انکار کوي کنه
نو حاصل لادو سحر فی نفسه مضر نه دی تر څو پورې څه پکې نه الله چوله اثر پکې نه چوله دا یو سبب عادي دی اکثر چې تو سباس کې نو چې تو لکه دا ډوړې ولې خوري نه الله پکې اثر اچي نو ته په دې سحر کې الله اثر اچي کنه مونږ خو څه نه دی ویلي چې دا سحر فی نفسه څه دی مؤثر دی نه وما كن بالضارين به من احد الا باذن الله کار جمله معترضه ده نو دی ضرر ورکون کې بدی جادو سرا من احد اچاتا الا باذن الله مگر د الله په اراده هک الله او خختلا چې زراشه تی مسحور ست تعاون او مدد مکوا پرې د چې دا شعر لڅور کی ضرر لور کی به ته ضرر ورسو او که الله با نو غختله نو که ارڅونه جادو په وکړې شو دي جادو په څه نه کو اثر به نه کو وما بضارين به من احد الا باذن الله مگر د الله په اذن باندې الله په کې اثر او غواړي اراده وکي جادو به ضرر ورکی ک الله نه کړي جادو چاته ضرر نشي ورکولای او سبب دې د اسبابونه ويتعلمون ما يضرهم هدلتا بإذن الله معنى أشوى او دي جملة كي الله قصر ذكرك وما كن بضارين به من أحد ده پار ده مبالغي فنفي ده التأثير ده سحر بذاته چه هذا ده سحر بذات كي اتس اثر نشتا خپل دا سحر چاته فی ذاته ضرر نشي ورکوله ترڅو پورې چې چا پکې اثر نه چوله الله پکې اثر نه چوله لکه دوايي ګولې څه نشي کوله فی نفسه چاته فایده نشي ورکوله خوراک چاته فایده نشي ورکوله فی نفسه او بس کل فی نفسه فایده نشي ورکوله ترڅو پورې چې الله پکې اثر نه چوله دا قصر د دې د پاره کو او بل اغراء للناس بالتكذيب بدي قصر کې فایده ده خلق له تیزی ورګي چې دا ساحران چې وای کنه چې موږ د پاره غیبی قوت ته د اسبابو نجودا چې داغي په وجه باندې موږ په خلق باندې تصرفات کوو الله دروغ وای ضرر هم چې ورکی تصرف هم چې کوي د ضرر او د نقصان الا به کوي چې الله څوکي په دې سحر کې اثر واچي الله چې په کې اثر نه چوله چې الله ضرر نشي ورکوله نو مؤمنانو ته په کې دعوت هم ده ساحر نه مې ریږي چې دا به تاسو ضرر در ورسي یا د سګنی واکو اختیار ده نه ټوله مسله ده الله ده کله وګړي ضرر په کې واچي کله نه غختل نه وي دی وجه الله ته التجا کوا ساحر نه بده سکی بچ بده ساتي پروا لم کوا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم هذا امنس کی جمله معترضه وکنه جمله معترضه کی څه غرضو دفه دوا هم وا چې څوک دا ګمان اون کی جالک جادو په وجه موږ ته څراونه رسیږي تکلیف او ضرر راونه رسیږي نو وس واپس وای چې ګوره دیو د سحر بغیس را چې د خځو د خاون مس کې به تفریقه کوله دا غي سره نور قسمه جادو چې ضرر به پکې او فایده به پکې نه و هغه به ازدکو ويتعلمون او ازدکو بدیو ما يضرهم هغه شی چې دیو ته به ضرر ورکاو سمانا ولا ينفعكم دي ته فایده نه ورکولا ملائکه خو ته دا جادو د دې غرض د پاره خودلو چې تاسو فرق کوي په مابین د حق او د باطل د نبی او د ساحر د معجزې او د سحر د دې غرض د پاره خو دیو ته دا په دین یې زده نه کو بلکې په دین یې زده کو
چې بل ته په ضرر ورسوي ولا ينفعكم او دوی له پیدا نه ورکوي ځان نه په شر د پنه کو خلق له په ضرور نه ورکول دې ملائکو د جهادونه استنکار وکړو په دې جملې ذکر کولو کې تنبیه زیاتی ورکول زیاتی تنبیه ورکول په بیا عقلي د دې کسانو چې دا دونه بیا وقوب خلکو چې ګوره په کار دا و چې فائدې ځان له لټولې او د فائدې په ځای باندې ضرر ولټاو بل اشاره شو دی ته چې جادو اثر خو نشي کولای په غیر د اذن د الله نه هغه دلته ويتعلمون ما يضرهم اولي ويلا ما يضركم ولا ينفعكم نو په دې دواړه جمع کولو کې اشاره شو دی ته چې ويتعلمون ما ليس الا ضررا بحتا دیو هغه قسم شی ازده کو چې پاکي خالص ضرر هیڅ قسم فائدہ پکې نه ولقد علموا لمن اشتراه اوس دې جمله کې ذکر کړي چې ګور دا يهوديان چې خپل کتاب شاته وغورځو او سحر او جادو په روان شو لقد علموا ضمير چاته راځي دي وماغه نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين ولقد علموا خبط ودي کسانو ته چې د الله کتاب شاته غورځول او جادو په ستله چې ما له فی الاخرته من خلاق نشته در پار په آخرت کې من خلاق صبر خا اشتراکو انا دا جادو غوړه کړه او کتاب پرې ده خلاق نه مراد حظ ده جنت کی برخه نشته ځکه گمراهی غسته ده هدایت پرې ها اشتراء معنا د اکتساب شین ببذل غیره تبل شی ورکه دا غي په بدله کې یو شی واخلي دلته معنا دا چې سحر کسب کړه او دا غي په مقابل کې تورات او پاغي باندې ایمان پرخه ولقد علموا ور تاکید یو کو په دې کې اشاره ده چې دا سحر اغسته ده نو دا د دې د وجه نه چې د سحر ضرر او تنو معلوم خيو ته د سحر ضرر معلومه قصدن عمدن دا کار کړي سره د علم نه مالو فی الاخرته من خلاق اذ برخو سبب په اخرت کې نه معنا همیشه به جهنم ته الله په دی بوزي او سره دا غنه دا کار کړي ولا بئس ما شروا بانفسهم ډیر بد دی ما هغه شروا بانفسهم خرڅ کړي دی پاغي باندې خپل ځانونه هدلته انفسنا مراد هغه ایسد دیو د چې په جنت کې الله دیو لور کوله په مقابل د ایمان په کتاب کدی په کتاب ایمان راوړل وي دا غي تابعداري کړي وي الله بوله جنت کې برخه ور کړي وي نو دیو را ولګي د حق ایسه خرڅ کړه او دا غي په زبانه سو واغستلو سحر او جادو واغستلو جنت نه په محروم شو لو كانوا يعلمون كچرته دی پیدله نذل يعلم لو د پار جزار وباسا لو كانوا يعلمون لما فعلوا دی پیدله دا کار به نه وکړه به ګوره دلته سوال لاده چې مخکې ولا علم ثابت کو ولقد علموا لمن اشتراه
دیو چې دا کار کړي سره د علم نه کړي او دلته تی نه پیو کړه لو کانوا یعلمون که پیدل دا کار به نه کړي یو ځل اثبات کوي بل ځل نفي کوي جواب داغه نه ده داغه مشهوره طریقه د بلاغت کې العالم بالشيء اذا لم يعمل بموجب علمه عالم په یو شی چې دا علم په مقتضا عمل اونکی نزل منزله الجاهل دا به په منزله د جاهل باندې حسابيږي او دا غنه نفي د علم کیږي لکه څنګه چې د عام جاهلان نه نفي د علم شوی دا دام د قصده ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله اوس دی آیات کې الله وی ګوره کدیو د دې کتاب تابعداري کړه او کوړو منترو جادو پس نه وتله کم اجر چې الله تورکی هغه لغورو ولو انکم امنوا او کچرته دی ایمان راوړې په توحید ایمان راوړې واتقوا او ځان بچ کړي د شرک او د سحر نه د حق تابعداري کړي آمنو ایمان دې په توحید ایمان دې په محمد رسول الله یا آمنو بالتوراة ایمانا حقا په تورات په حق ایمان دا وړوي چې پای کې ایمان پر رسول الله کوم داخل له او اتقوا اوزان بچ کړه وې د سحر نه د تمویه نه دجل او د دوکونه لمثوبه من عند الله نخامخه ثواب ورکړی شوی دیوتا د طرف د الله نه مثوبه اصل کې دل مفعول له د پاره د فعل له اصيبو مثوبه دیوتا به ثواب ورکړی شوی په داسې ثواب چې دا ثواب به د الله تعالی د طرف نه وي او خیر دغه ثواب به لغوره وي په نسبت د سحر او د نور شینونه لو كانوا يعلمون کچرته دی پیدله خو لیکن دیو علم پکې نشتا پوهه پکې نشتا نو ځکه دنیا غوړه کړه سحر واغستو ایمان پرې قستلو الا مثوبه من عند الله خير جواب دے د لو شرطیه هم الاصل ترکیب دا ده لاثيبوا مثوبه من عند الله د ثواب ولور کړی شوی وي الله تعالی د طرفنا هغه ثواب به خیر وي مما شرو بین فسهم هغه نه چې دی پیزان خرج کړی دی چې هغه جادو او سحر دی هغه فعل حذف کړلو ځکه دا مصوبه په دلالت کوي نو لمثوبه هم مثوبه اسم مصدر ده اصابنا اذا اعطي الصواب انسان ته ثواب ورکړي شي بدله ورکړي شي په عمل ابس مثوبه کې دسیونه ویله لمثوبه من الله داغي په ځای لفظ دا عند استعمال کو لمثوبه من عند الله نو دی وجه دا ده چې لمثوبه کې یو تنوین راغی دا تنوین د پاره د تقلیل له
په دې کې اشاره شو دې ته چې لږ غونته کې ثواب چې د الله تعالی د طرف نه ورکړی شي په آخرت کې نو دا لږ غونته کې ثواب د ټولې دنیا نه غوره دی نو چې به انسان ته ډېر ثواب ورکړی شي همیشه ثواب ول ورکړی شي خو په طریقې اولا غوره دی و دې تنوین د تقلیل کې څه ته اشاره شوه چې لږ غونته کې اجر چې په آخرت کې انسان ته میلاو شي د ټولې دنیا نه غوره چې بیا ډېر اجر میلاو شي خو په طریقې اولا غوره دی نو دې کې ترغیب شو او دا عند الله پکې زیات کو د پاره د شرافت له مصوبه من الله ویلې کنه نو پاره کې به بیا دونه فضیلت بنوي شرافت بنوي لو كانوا يعلمون تام شرط جواب حذف ده معنى لو كانوا يعلمون مثوبة الله کدیو پیدلې چې د الله ثواب غوره ده لمشتروا السحر بالایمان اجازه ولرو باسه نو دیو به سحر به په مقابل د ایمان کې نه وغستله به دې ځکه علماء تفصیل د سحر متعلق په تفسیرونو کې اقوال نقل کړي د عام اهل سنت والجماعت مذهب ده چې سحر د پاره آثار شته حقیقتا ساحر کله د اشیاء کی غیر عادي خو ها مؤثر پکې الله ده کله د په دې افعالو کې اثر واچي کله وانه چي الله پکې خوخه شي اثر واچي کې خوخه نشي نه چي خدام یو سبب عادي ده دی وجه انکار به سړی نه کوي خپل عقلیاتو او نه با تاویلونه پکې کوي به دا غي د پاره علماء ډیر دلایل لوري قرآنی آیاتونه هم او احادیث هم نو که سړی انکار کوي د خپل عقلیاتو د وجنه او د سی وی جیرا دا خو بیا مؤثر ساحر شو نو د ډیرو آیاتونه به انکار کوي به زیات تعویلونه به کوي دیوژن امام قرطبي رحم الله وی الأدلة متوفرة على أن للسحر حقيقة السحر خپل حقیقت فهو مقطوع به بإخبار الله الله خبر ورکړي رسول ورکړي دا غي وجود پوکو ابه وي دي باندې د هغه علماو چې هغه معتبر دي په اجماع کې د ټول علماو اجماع ده او ولا عبرة مع اتفاق بحثالة المعتزلة معتزله کې کوم خشو خشاک ده او هغه مخالفت کړي دا هغه سره اعتبار نشته په دې زمانہ کې خپل تجربه سچواله ډیر بیماران د سیمنګ تراغلي کمان علاجونه کړی دي موږ ته دعاونه ورکړي چې اثر پې نه چوي موږ الله زین کې واچي چې را په د باندې اثر شوی دی نو داسې یو کس ته چې هغه علاج کوي د سحر او د جادو هغې ته م لېږلی دی الله یې پاسات روغ کړی هغه دم سره الله روغ کړی دی قیمتي دعاونه پې اثر نه یې کړی ډېر بیماران دقسې هغه راغلي دي دغه سحر د ښځې او د خاوند په منځ کې د هغې نه بند کړی په نورو طریقو او ډېر انسانان د سی قسم دعاونه ورکه اثر پې نه کېږي په ده باندې یو قسم جادوي هغې د وجې نه دا کېږي نو دې نه حقیقت نه انکار دی حقایقو نه به سړی څه نه کوي انکار به نه کوي ها صحیح ده مؤثر موږ څه ګڼو خپله سحر نه ګڼو یو سبب عادي ګڼو د اسباب عادیونه الله پکې اثر واچي ټیک ده که الله پکې اثر نه اچوي هغه سحر به پتا اثر نه کوي
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. اس دی آیات کی اللہ خطاب کی مومنان ہوتا او ادب ذکر گئی. غوړه کړه نبی صلی الله علیه وسلم سب مجلس کې ناس سے داغه په خبره پوینه شوی او ته چې اې د الله نبی زستا په خبره پوینه شم ماته دوباره وکا نو داسې الفاظ ما استعمال وا چې داغه الفاظو په ذریعہ باندې دشمنان د پیغمبر به دبی او کی او ذریعہ د به دبی او ګرځي داسې الفاظ باندې استعمال ربته د مخ سره ده الله د يهوديانو قباحتونه ذکر کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نمخ کې چې ګوره د داسې کسانو الله کتاب شاته غرزولو جادو په سحر او په منتر او په کوړو په ستلو نو دلته اوس د دې خباستونه ذکر کوي په وخت د بعثت د رسول الله کې چې راشه د موسی علی السلام څخه دا کارونه کړی دي خو دې موجوده نبی سره دیو به دبی کوي الفاظ ته استعمالي د پاره د بیزتی او د سپکاوي دغه داسې الفاظ استعمالي چې پاکي رسول الله ته بد نسبت کولی غرضی دا ذکر کوي. بیا سبب د نزول د آیاتونو داو بیا په مقصد د آیات سره پوښ نبی صلی الله علیه وسلم به کله صحابه ته بیان کو نو کوم یو صحابي به رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره پینې شو یا आवाज به وانه اوریدو نو اغیبا نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل راعنا یا رسول الله اذا الله نبی زمنګ لحاظ مکا مونږ طرف ته مخ راواړه او دا خبره مونږ ته دوباره وکړه چې مونږ یې واورو راعنا لپس به استعمال کو پدې کې منافقانو د يهوديانو نه او صد انصارو نه ایوب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په پټه کنځلې کولې خود دې په عبرانی کې یو لفظ چې دې راعنا عربي لفظ سره مشابه وو په لفظ کې مشابه خو معنی سوا په عبرانی کې بعد کنځلې نو څه کنځلې نو څوک وی چیرې معنی دا ولا سمعت الله دې تا مړ کی تا ته خبره سره دروانه وري دې کې مقصد خیری وکنه او چا ویلي چې راعنا په معنا د شپونکي ده دې معنا نو کله چې دی واورید چې اوه صحابه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم تراعنا وي نو خپل منځ کې ویل وسه پورې رسول الله ته په پټه کنځلې کولې اوس به تخکاره په مجلس کې کنځلې کوو نو اسی به आवाज کو راعنا اوړه کې به څه او مکه خیره به غرض وي الله دې تا مړ کی تا ته دې الله ورولونه کی او یاز من شپونکیا ایسته به خپل مڅ کې هم خندل. سعد ابن معاذ هغه د يهوديانو په دې معنا باندې پیښو هغه په لغت پیډو يهوديانو تی ویل والذي نفسي بيدي يا معشر اليهود کما دا کلمات استاسو نه د چانه واورید چې رسول الله ته راعنا ویلو يقول علي رسول الله لاضربن عنقه زودا څټ په دې تورتي وام هغه ته ولي ولستم تقولونها
ولې تاسو په خپل منځ کې وایئ څه خبره نه ده منګې چې اوس وایو ته وایې چېرې څټ ته لوامه هسې موږ سره زه د عناد کې که نه الله پسې دا آیات نازل کو چې مؤمنانو تاسو هم څه مه کوئ تاسو هم استعمالوئ د دې لپاره چې یهودیانو منافقانو ته موقع میلاوه نشي د پیغمبر د بې عزتۍ دا سبب د نزولو نو یا ایها الذین آمنو اے ایمان والاو دا آیات پر سر کې یا ایها الذین آمنو راوړو دې ته خطاب خاص وي مراد تینا هغه کسان دي چې پر رسول الله ایمان راوړي او په قرآن باندې او پای کې چې کوم احکام دي دا قسم ندا په قرآن کې اتیا کرت راغلی ده اتیا کرت او دلته اولنې خطاب دی چې الله مؤمنانو ته کو دي تم خطاب خاص وای کنه مخکې ایه الناس عام خطاب یا بنی اسرائیل به خاص خطاب شو دلته یا الذین آمنو خاص خطاب شو مؤمنانو ته هغه دې ته دا خطاب ولې وکړو په یا ایه الذین آمنو د پاره د ترغیب چې ورته مؤمنه د ایمان تقاضا ده چې الله تعالی کوم اوامر کوي هغه ومني او د کوم نواهیونه د ساتي د اغینا ځان وساتي نو ته مؤمنه ذکر ته هم چې لا تقولوا راعنا کلمات مهمه ځان وساته هدلته دا خاص خطاب به مؤمنانو ته شو چې ګوره ته مؤمنه الله در باندې نعمت کړي لا تقولوا راعنا تاسو مو وايي پیغمبر ته په مجلس کې لفظ راعنا راعنا د مراعات نه ماخوذ ده دا مبالغه د فرعي کې په معنا د حفاظت د غیر او تدبیر داغه د امورو صحابه به خدا خبره نبی صلی الله علیه وسلم ته کوله په دې معنا چې اې د الله نبی تزمنګم له وای داغه په مقابل کې انظرنا موږ ته وګورا انظرنا په معنا د انتظرنا اې د الله نبی موږ ته انتظار وکا ستا په خبره پین شو مخکې مزه نور خبرې مکه ورګه چې په دقه خبره موږ ستا پیښو وګوره دا انظرنا دا چې کوم دی د راعنا سره حقیقت کې برابر دی الفاظ مقمردي او معنا هم د دوانو یو ده خو پر راعنا کې يهوديان منافقان ذریعہ د څه جوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د بے ادبۍ جوړي او په انظرنا کې څه نشي کوله دا مقاغي ته نه ملاويږي نو د دې د وجنه دقه لفظ استعمال کوي انظرنا معنا انتظرنا تأن معنا ستا په خبره پیښو یا انظر نا خپل معنی والا معنا انظر الینا اے نبی مونږ تم لګو ګورا مخ را واړه چې ستا خبره مونږ په پیښو انظرنا هدلته دا انظر نه ځکه استعمال ک په خپل معنا کله چې معلم او استاد متعلم ته وګوري نو په دې کتلو کې مقصود څه وي ابهامي چیرې دا سړی په دې خبره باندې فارغ کا چې خبره طالبه د اعاده نه کې دا یو معنا شو بل معنا هغه تیر شو اسمعوا سماع قبول وطاعه اوله معنا وکړه ستاسو اوریدل د قبل ولد طاعت دي يهودو پرنګ دي نه شاغي ول سمعنا وعصينا
او درېمه معنا د واسمعوا دا ده چې واسمعوا ما امرتم به، دا تاسو ته چې کوم شی حکم کیږي پاغي عمل وکړئ، او دا کوم شی نه چې منع کیږي چې لا تقولوا راعنا راعنا بنوي وي غوړه دې ته دوباره را نشي. واسمعوا خبره غوړه واوري، دغه لفظ نور استعمال نه کوي. اول کې نهي وکړه، بیرستی وقول انظرنا امر وکړو، نهي ځکه مقدمه کړه چې نهي باب د ترک نه دی، ترک آسان دی، او امر چون کې لګرانی عمل کول پینو غیر استو راوړو. وللکافرین عذاب الیم، په دې جمله کې الله دمکی ورکوي د دې يهوديانو چې دا کم د پیغمبر ته د الفاظ استعمالي د پاره د ضرر ورکول پیغمبر ته، بے ادبی کول د پیغمبر. وللکافرین شته د پاره د کافرانو عذاب الیم، عذاب درناک. دغه کافران يهود چې دا راعنا کلمه ذریعہ او سبب ګرځولې د پیغمبر د کنزلو د تنقیس، الله به دې له عذاب ورکړي. ابي الکافرین کې الف لام مهدی والا مراد ته ندق يهوديان دي، منافقان دي چې دا راعنا نبی ته استعمالو، خو تعبیر ته په کافر سو کو په يهودي سره ونه کړو. زیادتن فی ذمهم، د پاره د زیادت د زم د دیو چې دا کافر شوی دي. هغه دي آیات نه علماء یو قاعده استره ده چې داسې الفاظ به موږ تاسو نه استعمالو چې هغه مهمي څوک دې غلطه معنا لي، داسې الفاظ به استعمالو چې پاغي کې ظاهر معنی بل معنی مفهومي پکې نه وي. دغه وجنا عبد النبي عبد الرسول دا نمونه هم سره چاته نه دي، ځکه عبادت کې ټیک د په معنا د خادم هم دی، خو په معنا د عبدیت هم دی. غلط عقیده پکې ده کنه، دا باندې استعمال دغه علماء حضرت او حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره یا د علماء د احترام د پاره حضرت کله رسول الله ولا راغله چاره ته ویله الکه لقب دې په کندو کې نه ځيږي، ځان ته شیخ القرآن او الحديث یو عقیده دې دونه ده. تم ازما غیل راغله بریلین و ازما غیل راغله اڅوک یې انوار د قطبیت را رجیدل را وریدل دیو د عقیده وا نو کله حضور الفاظ بسړی څه نه کوي، دا باندې استعمالي. لا تقولوا راعنا، د دې قاعده تر استره ده د سينوم باندې دی چې هغه مهمي. يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب. اوس دې آیات کې الله مؤمنانو ته تنبیه ورکړي چې ګوره د دې اهل کتاب او د دې مشرکانو په زونه کې تاسو سره سخت حسد او کینه ده. یو قسم خیر او فایده تاسو لپاره نه غواړي، دیو جن تاسو په دې دوکانه شي او د دې خبره چرته ونه مانی. اما يود الذين التركيب دا ربط د مقص ردا ده چې دای د مخکنه را جدا کړه، ځکه د دوانو آیاتونو په غرض کې فرق ده. اول آیات کې مخکنه منو لا تقولوا دا آیات غرض تادیب المؤمنین، مؤمنانو ته ادب ورکولو چې دا جملې ما استعمال وي سره د تعریض نه په يهوديانو تعریض کو چې تاسو د پیغمبر بې عزتی کوي
سخت سزا بدل الله په دې در کې خلاصې کوي بنو او په دې آیات کې غرض بیان دی د حسد د يهوديانو او د مشرکانو او د نور دینونو والا د مسلمانانو سره وګوره پسړه کې سخت کنه الآیتين هغه څه شو هغه ظاهر دی چې ګوره دې خبره ما معنا حسد او کینه ده او دا پیغمبر بی عزتی ولي کوي چې راعنا په ذریعہ باندې وتا الفاظ استعمالي د به د بيد پاره وجه چې پزړه کې حسد الذين كفروا به دلته هغه آیات سره تعلق هم ده چې ګوره وإذا قيل لكم اتبعوا آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا هغه تبعت ایمان راوړه دی وایي چې صرف تورات منم نو دا غي وجه ذکر کوي چې ګوره دی چې دا قران نه مانی او وایي چې موږ صرف تورات منو نو اصل علت او سبب د دې لپاره حسد او کینه ده چې ولی الله دې پیغمبر ته نبوت ورکو او دې مؤمنانو الله ولی توفیق د ایمان ورکو ومن کې نو دای حسد ده دای سبب ده